بسم الله الرحمن الرحیم. د علم النحو د دروسو په سلسله کې دا زمونږه 25 نمبر درس دی. دینه مخکې درسونو کې مونږه د معرب د هغې تفصیلات دا بیان کړي دي. نننی درس نه به مونږه څلورم باب دا شروع کوو او په دې باب کې به مونږه د مبني د دې تفصیلات دا به بیانو. تیر باب کې مونږه د مبني تعریف کړو چې د مبني آسان تعریف دا دی چې د عواملو د اختلاف د وجې نه د هغې اخر دا نه بدلیږي. مثلا جاءني هؤلاء، رأيت هؤلاء او مررت بهؤلاء. نو په دې مثالونو کې د هؤلاء دا مبني دی ځکه چې په لومبي مثال کې په هؤلاء باندې جاء عامل رافع داخل شوی دی. په دویم مثال کې په هؤلاء باندې رأيت عامل ناصب داخل شوی دی او په دریم مثال کې مررت بهؤلاء په هؤلاء باندې با حرف جاره داخل شوی ده. لیکن په دې درې وړو حالتونو کې هؤلاء دا په خپل حالت باندې برقرار دی. نو هؤلاء دا مبني دی ځکه چې د عواملو د اختلاف د وجې نه تدې آخر دا نه دی بدل شوی بلکې په خپل حالت باندې دا برقرار دی. د مبنی مشهور اقسام دا شپږ دي. نمبر 1 فعل ماضی خوا که معلوم وي او که مجهول وي. نمبر 2 امر حاضر معلوم. نمبر 3 ټول حروف او دې درې وړو ته مبني الاصل وي. څلورم د فعل مضارع هغه صیغې چې په هغې کې نون جمع مؤنث وي یا د فعل مضارع سره نون تاکید د ثقلې او د خفیفې ولګي نو د فعل مضارع دغه صیغې به هم مبني وي. پنځم اسم متمکن چې کله په ترکیب کې نه واقع نو دا هم مبني دی. او نمبر 6 اسم غیر متمکن. نو دا د مبنی مشهور شپږ اقسام دي. اوس راځو مونږه د دې قسمونو تفصیل له. نو د مبنی کم مشهور اقسام مونږه ذکر کړل. نو په دې کې لومبی قسم دی فعل ماضی. نو د فعل ماضی پوره گردان خوا که د معلوم گردان وي او که د مجهول گردان وي نو دا مبنی دی. خو د مبني کېدو علامت یې څه دی؟ نو د جمع مؤنث غایب د صیغې نه والا تر د اخره پورې او دا ټولې 9 صیغې جوړېږي. یوه د جمع مؤنث غایب صیغه ده، 6 د حاضر صیغې دي او 2 د متکلم صیغې دي. نو دا 9 صیغې دا مبني دي په سکون سره. مثلا ضربنا، ضربت، ضربتما، ضربتم، ضربتي، ضربتما، ضربتن، ضربت، ضربنا. نو د ضربنا نه والا تر د اخره پورې یعنی د ضربنا پورې د څونه صیغې چې دي دا ټولې دا مبني دي په سکون سره. او که مونږ او تاسو وګورو نو په دې ټولو صیغو کې کومه با ده نو په دې باندې جزم راغلی دی. دا د دې صیغو د مبني کېدو علامت دی. او په عام د نحوي کتابونو کې د دې نه تعبیر په دې الفاظو سره کړی دی چې د فعل ماضي هغه صیغې چې د کومو صیغو په آخر کې ضمیر مرفوع متصل متحرک وي نو دغه صیغې دا به مبني بر سکون وي. د فعل ماضي هغه صیغې چې د هغې په آخر کې ضمیر مرفوع متصل متحرک وي نو د فعل ماضي دغه صیغې دا به مبني بر سکون وي.
او مونږ سره 9 صيغې داسې دي چې د هغې په آخر کې ضمیر مرفوع متصل متحرک وي او هغه د جمع مؤنث غایب د صيغې نه والا تر د اخره پورې دي او په دې کې دا ضمیر مرفوع متصل متحرک دي په جمع مؤنث غایب په صيغه کې دی نه د حاضر په صيغه کې بیا ضمایر دي تا توما تم تی توما تن او د متکلم په صيغو کې دي تو او نه نو دا ټول ضمایر دا ضمیر مرفوع متصل دي او دا متحرک دي نو دا صيغې دا مبني دي په سکون سره باقی پاتې شوې د فعل ماضي 15 صيغې په دې 15 صيغو کې کما د جمع مذکر غایب صيغه ده نو د جمع مذکر غایب صيغه دا به مبني وي په ضمې سره مثلا ضربو سمعو نصرو نو په دې ټولو صيغو کې ضمه راغلي ده نو دا تدید مبني کېدو علامت ده البته دلته به مونږه دا خبره یاد ساتو چې د ناقص نه چې د کم جمع مذکر غایب صيغه راځي نو هغه به مبني وي په ضمه تقدیري سره یعنی په لفظونو کې به ضمه موجود نه وي بلکې حذف کیږي ځکه چې په ناقص په جمع مذکر غایب په صيغه کې لام کلمه دا حذف کیږي نو هغه به مبني وي په ضمه تقدیري سره مثلا رمو نو رمو دا مبني دی په ضمه تقدیري سره یعنی ضمه هغه په لفظونو کې موجود نه ده ځکه چې رمو دا په اصل کې دی رمیو بیا دغه یا په الف سره بدل شو بیا ته جوړ شو رماو بیا الف د التقاء ساکنین د وجه نه حذف شو نو رمو ته جوړ شو باقی پاتې شوې د فعل ماضي 4 صيغې واحد مذکر غایب تثنیه مذکر غایب واحد مؤنث غایب او تثنیه مؤنث غایب دا 4 صيغې دا به مبني وي په فتحې سره مثلا ضربا ضربا ضربت ضربتا نو دا 4 وانه صيغې دا مبني دي په فتحې سره کومګ تاسو وګورو نو دا کم مثالونه چې ما ذکر کړل نو په دې کې په با باندې فتحه راغلي ده او دا تدید مبني کېدو علامت ده البته دلته به هم مونږه دا خبره یاد ساتو چې د ناقص الفینه یعنی هغه ناقص چې د هغې په لومبۍ صيغې په آخر کې الف راځي یعنی وو یا دا په الف سره بدل شوي وي نو دغه ناقص الفینه چې کم د واحد مذکر غایب صيغه راځي د واحد مؤنث غایب صيغه راځي او د تثنیه مؤنث غایب صيغه راځي یعنی په دغه 4 صيغو کې 3 صيغې نو دا به مبني وي په فتحه تقدیری سره او تدې مثالونه دي رما رمت او رمتا نو په دې 3 وانو صيغو کې دا 3 وانه صيغې دا مبني دي په فتحه تقدیری سره نو حاصل دا شو چې د فعل ماضي هغه 9 صيغې چې د هغې په آخر کې ضمیر مرفوع متصل متحرک دی نو دغه به مبني وي په سکون سره او د فعل ماضي په گردان کې کم د جمع مذکر غایب صيغه ده نو دغه به مبني وي په ضمې سره یا په ضمه تقدیری سره او باقی کم نور 4 صيغې دي د واحد مذکر غایب صيغه د تثنیه مذکر غایب صيغه د واحد مؤنث غایب او د تثنیه مؤنث غایب صيغه نو دا به مبني وي په فتحه لفظي سره یا په فتحه تقدیری سره د مبني دویم مشهور قسم دی امر حاضر معلوم د امر حاضر معلوم شپږ صيغې دي او دغه شپږ واړه دا مبني دي خو تدې د مبني کېدو علامت څه دی نو اوس مونږه دغه ذکر کوو د امر حاضر معلوم کومه لومبۍ صيغه ده یعنی د واحد مذکر حاضر فعل امر کچری دغه صيغه دا صحیح وي یعنی تدې په آخر کې حرف علت نه وي نو دا به مبني وي په سکون سره مثلا اضرب اسمع انصر نو دا ټولې صيغې دا صحیح دي نو دا مبني دي په سکون سره او کچری
د امر حاضر معلوم دا صیغه دا ناقص وي، خوا که ناقص واوی وي یا یایی وي یا الفی وي نو دا به مبني وي په حذف د حرف علت سره. یعنی که وو وي نو د مبني کېدو علامت به وي د وو حذف، که د دې په آخر کې یا وي نو د مبني کېدو علامت به وي د یا حذف، او که د دې په آخر کې الف وي نو د مبني کېدو علامت به وي الف. د وو مثال مونږ سره دی ادعو، نو دا مبني دی په د وو په حذف سره. د یا مثال ارمی دا مبني دی په یا د یا په حذف سره، او اخشا دا مبني دی د الف په حذف سره. نو حاصل دا شو کچری ته واحد مذکر حاضر د فعل امر په صيغه کې ته د په اخر کې حرف علت وي نو دغه به مبني وي په حذف د حرف علت سره. او کچری ته دې صيغه په اخر کې نون تاکید ثقيله یا خفیفه ولګي نو دغه به مبني وي په فتحې سره. د ثقيلې مثال له اضربن او د خفیفي مثال له اضربن. او کم د واحد د امر حاضر معلوم اخرنی صيغه ده، یعنی د جمع مؤنث حاضر صيغه دا به مبني وي په سکون سره. تدې مثال له اضربنا، افتحنا، اسمعنا، انصرنا. نو دا ټولې صيغې دا مبني دي په سکون سره. باقی پاتې شوې څلور صيغې. لومبۍ صيغې مونږ ذکر وکړو او د آخر صيغې مونږ ذکر وکړو. باقی په منځ کې چې کومې څلور صيغې دي نو دا هغه څلور صيغې دي چې کله دا د فعل مضارع نه راشي نو تدې په آخر کې نون اعرابي وي. نو تدې دا څلور صيغې چې کله د امر حاضر معلوم نه راشي نو تدې دا مبني به وي په حذف د نون اعرابي سره. دا څلور صيغې دا به مبني وي په حذف د نون سره. مثلا اضربا، اضربو، اضربی، اضربا. دا څلور واڼه دا مبني دي په حذف د نون اعرابي سره. نو حاصل دا شو چې د امر حاضر معلوم کومه لومبۍ صيغه ده نو کچری دا د صحیح نه راشي نو دا به مبني بر سکون وي، او که د ناقص نه راشي نو دا به مبني وي په حذف د حرف علت سره، او کچری ته د په اخر کې د ثقيلي نون وي یا د خفيفي نون وي نو دغه به مبني وي په فتحې سره. او کومه اخرنۍ صيغه ده د امر حاضر معلوم هغه به مبني وي په سکون سره. او دا کمې څلور صيغې دي یعنی هغه څلور صيغې چې په فعل مضارع کې د هغې په اخر کې نون اعرابي وي نو دا به مبني وي په حذف د نون سره. د مبني په اقسامو کې دریم مشهور قسم دی ټول حروف. حروف دا ټول په ټوله باندې مبني دي. بیا په حروفو کې بعض حروف داسې دي چې هغه مبني بر سکون دي. مثلا هل، من، عن، فی. نو دا څونه الفاظ چې مونږ ذکر کړل نو دا ټول دا مبني دي په سکون سره. بعض حروف داسې دي چې هغه مبني دي په فتحې سره لکه حروف مشبه بالفعل ان، ان، کأن، لکن، لیت، لعل. نو که دې حروفو ته مونږ په غور باندې وګورو نو ته دې ټولو په آخر کې فتحه راغلي ده نو دا ته دې د مبني کېدو علامت دی. په حروفو کې بعض حروف داسې دي چې هغه مبني دي په کسرې سره لکه لام امر. مثلا لیضرب، لتضرب، لأضرب، لنضرب. نو یضرب، تضرب، اضرب، نضرب د دې په شروع کې چې دا کم لام راغلی دی نو دا لام امر دی ته ویل کېږي او دا مبني دی په کسرې سره. دغسې لله په شروع کې چې کم لام راغلی دی نو دا لام هم مبني دی په کسرې سره. او بعض حروف داسې دي اگر چې هغه ډېر لږ دي چې هغه مبني دي په ضمې سره، او د هغې مثالونه مونږ سره دي مذ و منذو. نو دا منذو دا مبني دی په ضمې سره. منذو دا اسم هم استعمالیږي او حرف هم استعمالیږي چې کله دا حرف وي نو دا مبني دی په ضمې سره. نو حاصل دا شو چې کم حروف دي نو حروفو کې بعض داسې دي چې هغه مبني بر سکون دي، بعض داسې دي چې مبني بر فتحه دي، بعض داسې دي چې مبني بر کسره دي، او
او ځینې حروف داسې هم شته دی چې هغه مبني بر ضمه دي. نو دا زمونږه نننی درسو. په دې درس کې مونږه د مبني چې کم مشهور شپږ اقسام دي نو په هغې کم ابتدایي درې دي چې هغې ته مبني الاصل ویلی کېږي، فعل ماضي، امر حاضر معلوم او ټول حروف مونږه دا ذکر کړل او دا په څه باندې مبني دي نو د هغې د مبني کېدو علامات هم مونږه ذکر کړل. انشاءالله تعالی آینده درس کې به مونږه په دې نورو قسمونو باندې خبرې کوو. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.